من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو وطنوالو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمونږ د لوړګي هسپتال چې ټول ډسټرک خیبر دپاره دی چې د جلاباد نه واخله پېښوره پورې ټولو خلکو د صحت ذمه دار هسپتال دی. په دې کې ډېرې زیاتې ستونزې که نه سهولتونه نشته. نورالحق قادري 2018 کې زموږ په حجره کې جلسه کړه، نو ما په سټیج باندې دا غږ کړه چې ډایلس مشینونه به یې سټارټې. ما اختر میر ډاکټر کتلي 95 میلیارډ روپۍ قیمت یې دی او ټول هر څه یې پوره دي. خو بده مرغه لکه اتم کال یې روان دی چې دا مشینونه چا یې سټارټ نه کړه. زموږ لنډي کوتل 120 مریضان روزانه پېښور له ځي او په کډني هسپتال کې ډایلس کا موټر 15-16 روپۍ کرایه، نوره خوراکه او دوایګانې او شیونه. نو زموږ وطن خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی، بې حده تکلیف دی ورته. ډایلس مشینونه هم شته، واټ هم شته دی. مطلب کار دی ډي جي هیلث له MNA صاحب له MPA صاحب له چې دا اردو ماهر ډاکټر لوړګي ته راولګي چې دا ډایلس مشینونه یې سټارټ کا چې ټول کې دلچسپي واخلي، په یې ټېلیفون MNA او MPA کار شي. خو بس بده مرغه دوی پکې هغه نه اخلي. خلکو ته څومره تکلیف دی چې زه کډني هسپتال ته لاړ شم یو بیمار بیا ما هلته 10-12 کسه لوړګي هغه څوک یې هلې پورې وایي، څوک یې دلې پورې وایي. دلته مشینونه هم شته، واټ هم شته، هر څه سهولت شته. بجلی مشین چې کوم 24 ګنټې 220 والټه هغه هم ټیک شو. بله د هډه ټیکس ته یې کمایي چې په 6,000 روپۍ باندې شي. لوړګي خلک زرونه دینه مړه شو چې ورته وایي چې پېښور کمپلیکس لیوي سبا شاګۍ کې سا ورکړه بېرته یې راستون کړه. بلډ بینک چې کوم دی که نه لکه زموږ زنانه یا زخمیان دي یعنې سهولت نشته. نو هغه حکومت ته مهرباني وکړه چې بلډ بینک ته مې سټارټ کړه، دا 6,000 روپو واټه ټیکسن ته هم راوړي او ډایلس مشینونه هم یې سټارټ کړه. اخري په دغه شعر باندې به خپلې خبرې ختم کړم چې د پتنګ اجل چې راغی شوله شمه ګنهګاره، دغه شمه چې سوځېږي ربه څوک پې ګنهګار شو.